خپل نوم راته ووایه. نوم مې ناموس خان دی. نو موږ به دا ووایو چې دا زموږ د ټول قوم لپاره د خوشحالۍ مسله ده، ځکه چې زموږ د قوم داسې دی د واړه ماموندو یا مثلا ټول باجوړ زموږ یو بل سره رښتې دي، یو بل سره قوموالۍ رښتې دي، د ورورولۍ رښتې دي، لکه زنانۍ د خورځې د ماما د خورې، لکه دا ټولې رښتې یو کور داسې نشته دی چې دې کې بار دی. نو دې رنج و غم کې موږ ټول د خلک پراته وو، دې خلکو ته م کتل او دا ویل چې یاره خدای پاک چې کوم دی نو مطلب دی دوی د ورورولي د دښمني په ورورولۍ باندې بدله شي. دا دعاګانې نارینه و زنانو ټولو په روژه کې د دې دپاره غوښتلې وي او یقینا چې هغه دعاګانو رنګ راوړو. نن په یو ځای باندې یو ټغر باندې د یو شو، یو بل د ورورولۍ او د محبت هغه غاړې ورکړي. او زما خپل فکر دا دی چې زمونږ د علاقه د جرګې نه په غیر نه چلېږي. زمونږ داسې خلک یو چې ټول عامي خلک یو، نو زمونږ هر یو کار چې دی د ټول نه مخکې جرګې ته حواله وکړل پکار چې جرګه هغې باندې کار وکړي او لکه مطلب دا دی د جرګې سیسټم زموږ خوښ دی. بالکل انشاء د جرګې په سیاست سره زموږ ټولې مسلې چې کوم دی نو زموږ رواج زموږ دستور د جرګې سره بلدتیا لرو او جرګه زموږ یو مین غټ چې کوم دی نو عدالت موږ جرګه ګڼو، لکه زموږ ټولې جرګې او ټولې سختې لانجې چې کومې دي هغه د جرګې د لارې حل کېږي. او دا نن چې کومه حال شوله دا زموږ ټول باجوړ لپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. لکه الله رب العزت دې ټولې چې چا تنازع دي خدای دې دغسې د خیر د لارې حل کړي او د دوی دا کم ورورولۍ چې نن دا د خدای ولا عملي وګرځوي د راتلونکي نسلونو دپاره نه بیا دې خدای پاک دې ترمنځ د داسې تنازعات نه پیدا کوي. الله دې د خیر ذریعه وګرځوي، خصوصا ټول قوم دپاره چا چې پکې کار کړی هغو ته هم چې کوم دی نو موږ چې کوم دی نو مطلب دا چې مبارکباد ورکوو، هغوی ته چې کوم دی نو مطلب دا دعاګانې هم کوو چا چې پکې کار کړی الله جزای خیر ورکړي.